زه یو ورته بیا د نننۍ ویډیو په راتګ باندې تاسو ته خوش آمدید وایم. د نننۍ ویډیو کې به تاسو موږ وایو ایکټیو وایس پیسې وایس څه ته وایي، ایکټیو وایس نه به پیسې وایس څرنګه تبدیلیږي او ټول کانسیپټ په انشاءالله په یوه صفحه کې انشاءالله سره د مثالونو کلیر کوو. انشاءالله تر اخره سره اوسېږئ او ویډیو تر اخره سره وګورئ او چلو ویډیو سٹارټ کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. ایکټیو وایس او پیسې وایس. نو ایکټیو وایس چې ته وایي او پیسې وایس چې ته وایي، د اول تعریف د ایکټیو وایس کوو. ایکټیو وایس از ا سنټنس، دا هر هغه سنټنس ته ویل کېږي ایکټیو وایس in which the subject does the action چې دی چې ایکشن چې کوم کوي سبجیکټ کوي، دی چې په سبجیکټ باندې زور ورکولی کېږي او دی چې کوم ایکشن کوي کوم کار کول ولچو کی فایلی سبجیکټي کار کول ولچو کی فایلی سبجیکټي. د دې سټرکچر بشرنګي سټرکچر به اول به سبجیکټ راځي، بیا به ورب راځي او بیا به ابجیکټ راځي. بس چې کومې سنټنس ته داسې وګورئ چې اول سبجیکټي بیا وربي بیا ابجیکټي، د پدې ته چې ویل کېږي دې ته ویل کېږي ایکټیو وایس. د دې یو مثال سره موږ ځان پوه کوو. هی رایټس ا لیټر، د یو لیټر ولیکلی. اوس دې چې زور ورکولی کېږي په هی باندې او دلته سټرکچر نه مصدامه چې اول به سبجیکټ یعنی هی رالی، بیا به وربي، دوم نمبر چې بیا رایټس رالی، دریم نمبر چې به ابجیکټي بیا لیټر رالی. یعنی موږ ته دا پته ولګېده چې دا ایکټیو وایس سنټنس ته اخر چې موږ دا وایو چې پیسې وایس ته به څرنګه تبدیلوو، خو اوس نه موږ دا بنجایم کړو چې ایکټیو وایس وایي چې ته وایي یعنی چې دی چې په سبجیکټ کار کړی سبجیکټ او اصل سنټنس چې دا ایکټیو وایس ته. دویمه خبره پیسې وایس چې ته وایي از ا سنټنس، دا هر هغه سنټنس ده in which action is done to the object چې دا ایکشن سلای یعنی دی چې په څه شي باندې زور ورکولی کېږي، په ایکشن باندې زور ورکولی کېږي، په فایل باندې زور نه ورکولی کېږي، په سبجیکټ باندې زور نه ورکولی کېږي، دلته په ورب باندې زور ورکولی کېږي. لکه مثال چې ورته وګوره ا لیټر is written by him، a letter is written by him. اوس دې چې ته ورته وګوره لیټر ولیکلی بای الي به دلته موږ ولیکو بای الي به یې کړو یاره لیټر لیکل اصل په شا باندې په الي باندې اصل خبره لیټر ده، دلته اصل خبره و الي و او دلته اصل خبره شاید لیټر ده. لیټر لیکل اصل یار په شا باندې په الي باندې لیکل اصل. بس دې چې په دې باندې موږ ځان پوه کړئ چې ایکټیو وایس دې ته ویل کېږي چې مثال ایکټیو وایس دې ته ویل کېږي چې دې چې سبجیکټ کار کول ولای او زور ورکولی کېږي په سبجیکټ باندې او پیسې وایس یې ته ویل کېږي چې دې چې زور ورکولی کېږي په ابجیکټ باندې یعنی په کار کول ول باندې کم کاري. الي لیټر لیکل اصل و په شا باندې یعنی دا الي اصل چې د سبجیکټ خو موږ ابجیکټ دې دلته تبدیل کړی ده او زور ورکوو په کم شي باندې په ابجیکټ باندې دلته موږ زور ورکوو. سټرکچر به څه شي سټرکچر دې به وي سټرکچر به وي اول به ابجیکټ راځي، بیا به هیلپینګ وربي، بیا به تھرډ فارم اف د وربي، اخیره چې به دلته څه راځي دلته به سبجیکټ به راځي. اوس ایکټیو وایس موږ څرنګه تبدیلوو پیسې وایس ته، د دې چې روز باندې موږ ځان پوه کړو د به موږ ته دا اندازه ولګېږي چې ایکټیو وایس به موږ پیسې وایس ته څرنګه تبدیلوو. د دې روز دی اول روز قاعده ده چې هر کله چې ته ایکټیو وایس پیسې وایس ته تبدیلوي نو سبجیکټ به ابجیکټ ته بدل شي او ابجیکټ چې کوم ده دا به سبجیکټ ته بدل شي، خپل پس کې به دا څه شي سره تبدیل شي، ابجیکټ به سبجیکټ ته بدل شي او سبجیکټ په ابجیکټ ته بدل شي. دوم نمبر چې هیلپینګ ورب به ټینس بای ټینس ته تبدیلوي، هغه ما داسې شارټ کټ به لیکلي دي ګوزا هیلپینګ ورب به ټینس بای ټینس تبدیلیږي. بل به د پیسې وایس چې به تھرډ فارم اف د ورب هر ځای به تھرډ فارم اف د ورب مثال لګوي، تھرډ فارم اف د ورب هر ځای لګوي او دې ته موږ پاسټ پارټیسیپل هم ویلی شو، خو تھرډ فارم اف د ورب پیسې وایس چې هر ځای لګېږي. یو پریپوزیشن به خامخا لګېږي پیسې وایس چې په دې سره موږ پیژندګلوي کولی شو او دا به خامخا موږ د اخره چې کوم سبجیکټ موږ ابجیکټ ته ویلی شي دا به ابجیکټ نه مخکې لګوو چې هغې ته بای به خامخا پکې یوز کېږي. دا څلور روز خو دا اصله چې سبجیکټ به ابجیکټ ته بدل شي، هیلپینګ ورب ټینس بای ټینس شي، تھرډ فارم اف د ورب لګېږي، بای پوزیشن به هم لګېږي.
دینه بعد auxiliary verb د دې auxiliary verb چې دي دا به tense by tense راځي auxiliary verb چې دي دا به tense by tense راځي دلته ما شارټ کټ الفاظ چې تاسو لیکلي دي چې اکټیو وایس چې دغه شاته ویني به پیسې وایس چې دغه شاوله کې ډایرکټ په خود به خود پیسې وایس اوس ودو ګورا چې هر چی چیرته ته پریزنٹ سمپل ټینس ویني هر چی چیرته ته چیرته پریزنٹ سمپل ټینس ویني نو پیسې وایس چې به ډایرکټ پریزنٹ سمپل به پریزنٹ کنټینیوس ول هیلپینګ ورب دي چې بیا لګوي یعنی از ام آر به پیسې وایس چې ولګي نو دا به ډایرکټ پیسې وایس تبدیل شي نور بای باغ شای لګي تر فارم او د ور باغ شای لګوي او سبجیکټ به ابجیکټ ته بداسي خو اول ولوسلو او ټینس بای ټینس به دغه اگزیلری چې کوم هیلپینګ ورب دي دا به چرنګ لګي بیا دوم نمبر چې هر فکرې چې ته از ام آر ویني از ام آر چې چیرته ویني ډایرکټ په بینګ ورسره ولګي بینګ پیسې وایس چې بعد ډایرکټ په دا پیسې وایس ته تبدیل شي لکه he is writing a letter is being written by مثال him دغه شابه ته ډایرکټ چې چیرته از بیا به ډایرکټ بینګ ورسره لګي کچېرې ام دی ولیدا ډایرکټ به بینګ ورسره لګي کچېرې دی آر دی ولیدا نو ډایرکټ به بینګ ورسره ولګي درېمه کچېرې پریزنټ پرفیکټ ټینس وا یعنی هغه چې هیلپینګ ورب چې لګیږي هیز هیو لګیږي یا ته بیا ودا پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ته به ډایرکټ تبدیل کړي یا چې چیرته هیز هیو ته ویني هیز هیو سره به ډایرکټ بین لګي بین دا بین وګوره ډایرکټ به بین لګي بس دا به ډایرکټ پیسې وایس تبدیلیږي بیا چې پاست سمپل ټینس ته چیرته وویني ډایرکټ په پیسې وایس چې ته واز یا کچېرې مفرد وو بیا به واز لګی کچېرې جمع وو بیا به چې شی ویر لګی هیلپینګ ورب چې چیرته ته پاست سمپل ټینس وویني ډایرکټ به ته واز او ویر لګی پیسې وایس چې بیا چې چیرته ته واز ویر وویني پاست سمپل چې خو واز ویر نه راځي که نه اوس چیرته هر چې کومه سنټینس راځي هغه چې ته واز یا ویر ووینې نو ډایرکټ په واز ویر سره بینګ ولګوې لکه څرنګه دی چې از ام آر سره بینګ لګولاو دغه شی به واز ویر سره ته ډایرکټ بینګ ولګوې نو ډایرکټ به دا پیسې وایس ته تبدیل شي هر چې چیرته ته هیډ وینې هیډ چې چیرته ته هیډ فکرې چې وینې نو ډایرکټ به هیډ سره بین ولګوې لکه څرنګه چې هیز سره یا هیو سره د بین لګولاو داسې به هیډ سره بین ډایرکټ ولګوې بیا به ډایرکټ دې نه پیسې وایس جوړه شي دا آسان ټریکس دي دا بیا لکه مثال فیوچر سمپل ټینس چې دی چې هیلپینګ ور استعمالیږي ویل او شل دی چې استعمالیږي ویل او شل ته چې چیرته هم وینې نو فیوچر سمپل ټینس په تبدیل شي فیوچر کنټینیوس ته چې هغه چې دا کوم مثال هیلپینګ ور استعمالیږي ویل بی یا شل بی هغه چې استعمالیږي یا سمپل ته داسې وګڼئ چې چیرته ویل یا شل ووینې نو ډایرکټ په بی ورسره ولګوې بس دا تا والا پیسې وایس ته تبدیل اصله مخکې مثال نو راځي بیا هر چې چیرته ته ویل هیو وګورې یا شل هیو لکه څرنګه چې تا مخکې دا تېر اصله ویل هیو یا شل هیو دې وکتلی نو دا به ډایرکټ ویل هیو بین یا شل هیو بین بس بین به ورسره ولګوې ډایرکټ به تا والا دا تبدیل شي پیسې وایس ته نو اوس راځو مثالو طرف ته چې پریزنٹ انډیفینټ پر چیرته تک مثال تبدیل څرنګه پیسې وایس په جوړو اکټیو وایس چې وای الی رائټس ا لیټر دا پریزنٹ انډیفینټ ټینس دا به موږ بدل کړو دی چې به موږ اول خو به لیټر چې دا ابجیکټ دا براسي سبجیکټ جیته ا لیټر هیلپینګ ور بدل ته موږ او د اوس روز چې ویلا چې هیلپینګ ور بدل ته موږ از ام آر لګو خو از مدل ته چې کول لګولایو چې دلته لیټر چې دا لیټر دا مفرد دا مثال یو دا دی له وجې نه موږ جمع نه د جمع سره آر لګو یا آی سره ام لګو بیا نو دی له وجې نه موږ دلته ایز ولګولی چې دا لیټر دا یو واحد چې یک سره به ایز لګیږي رائټس به موږ چې ریټن ځکه لګو چې تھرډ فارم او د ورب لګیږي پریپوزیشن به لګیږي بای الی مو ابجیکټ جی ته راوستی دوم نمبر چې پریزنٹ کنټینیوس ټینس چې کوم دا پریزنٹ کنټینیوس چې دا هغه موږ پریزنٹ پرفیکټ او د دې ول هیلپینګ ورب
هیلپینګ ورب چې کوم دی اب موږ پریزنټ پرفیکټ ته تبدیلو یا سمپل تاسو موږ ویلی و چې چیرته موږ ایز وینو ایز ام آر وینو نو ډایرکټ په بینګ ورسره ولګو بس دا به ډایرکټ پیسې وایسه تبدیل شي. Ali is writing a letter. اوس a letter خو دا چې شاید دا object دا به subject دي تر راشي دلته is ما نه د لګولای دا ته is د بچي. Ali is being is سره به ډایرکټ being راشي written by Ali writing ول چې شاید third form چې دا written ده by به preposition سي او Ali چې کوم دا به object دي ته لاړ سي Ali به object دي ته لاړ سي. اوس پریزنټ پرفیکټ ټینس چې دا اب پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس چې د والو چې کم هیلپینګ ور بي هغه راځي او لہذا یا تاسو مر سیمپل وي چې چیرته تاسو مر هیز وینو هیز یا هیو وینو نو دې سره ډایرکټ مر بین ولګو بین نو دا به ډایرکټ څه تبدیل شي پیسې وایسته به دا ډایرکټ تبدیل شي نو لہذا ډایرکټ هیز دا هیز سره ډایرکټ بین ولګولایو ریټن خو تھرد فارم دا بای او علی دا بار خو سره زوتو لیټر مو ابجیکټ مو پہلا جی طرح وستا او سبجیکٹ مو اخری جی ته بولا نو دا د هیلپینګ ورته مو لګی نو هیز سره ډایرکټ هیز بین لګیزي یعنی بین ډایرکټ ورسره ولګو پاست انډیفینټ ټینس تاسو مو ویلې چې پاست انډیفینټ ټینس هر چی چیرته ای نو پیسې وایي چې بدا ډایرکټ پاست کنټینیوس ول هیلپینګ ورب لګیزي چې هغه واز او ویر دی یا داسې به وایو چې چیرته او پاست انډیفینټ ټینس مو وینو نو دو پیسې وایي جوړول چې مو ډایرکټ واز یا ویر لګو نور به ډایرکټ خود به خود پیسې وایي تبدیلی دي. Ali wrote a letter دلته به موږ وګورو Ali a letter ماون راوړای دا واحد دا مثال نو ډایرکټ په واد ورسره ولګو ویر نه سو لګولای ریټن بای Ali. اوس راجو پاست کنټینیوس ټینس پاست کنټینیوس ټینس وا موږ بدل کو پاست پرفیکټ ټینس ول هیلپینګ ورب لګو چې هغه واز بینګ دا یا تاسو موږ ویلو چې از ام آر چیرته وینو نو ډایرکټ په چا ورسره لګو بینګ نو لہذا چې چیرته واز او ویر وینو نو یا سره به ډایرکټ موږ بیا هم بینګ لګو او Ali was writing a letter نلته ما آر ویر سره ده a letter was being was سره مشابه لګولای being written by Ali نو دینه بعد پاست پرفیکټ ټینس چې کوم دا هغه موږ بدل کو پاست پرفیکټ کنټینیوس تا یا بداسي وایو چې هیز هو سره موږ ډایرکټ بین لګولای نو دغه شای کچېره هید راشي هر چې چیرته هید راشي نو یو سره موږ بین لګول سره بدای ډایرکټ چیرته به تبدیل سي نو پیسې وایي سره تبدیل سي نو هید بین Ali a letter had been written by Ali. دین بعد راځي فیوچر انډیفینټ ټینس فیوچر انډیفینټ ټینس چې هیلپینګ ور استعمال سلای ویل یا شل استعمال سلای هر چې چیرته از ام آر یا واز ویر وینه یا مثال ویل علایا نو دا به ډایرکټ بی پر سره ولګي سوري دا نو چې کچې هر چیرته ویل وینه ویل یا شل وینه نو ډایرکټ ویل بی یا شل بی ویل بی یا شل بی ولګوا موږ شاته ویلیو هغه روزو چې ویل بی یا شل بی ولګوا یا داسې دوه الفاظ چې موږ دې ته داسې ویلای سو چې دلته به موږ ډایرکټ کم کار وسره وکړو فیوچر انډیفینټ ټینس په بدل کو فیوچر کنټینیوس تا فیوچر کنټینیوس چې کم هیلپینګ ور استعمالېږي ویل بی استعمالېږي یا شل بی استعمالېږي نو لہذا موږ به ویل بی یا شل بی ډایرکټ ورسره ولګو نو دا به ډایرکټ پیسې وایسته تبدیل سي. دین بعد راځي فیوچر پرفیکټ ټینس فیوچر پرفیکټ ټینس په موږ تبدیلو فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس ول د دې چې کم هیلپینګ ور دی هغه به موږ لګو لہذا Ali will have written a letter نو دې بعد به ډایرکټ موږ ولګو a letter خو به خود به خود راځي نو will have been will have موږ چې تبدیل ول غواړو will have been پیسې وایي چې به موږ لګو will have been written by Ali پیسې وایي چې موږ ډایرکټ دا ما تاسو کوم دین مخې روز ویلا دغه چې تاسو ته په یوې صفحې باندې تاسو ته یادي ان شاء الله هیڅ کله به تاسو ته د دې مشکلات نه راځي او ډایرکټ په تاسو پیژنګلي کولای سو چې دا داسې ده یا داسې ده لہذا دا اصل ټینس بای ټینس دې کم هیلپینګ ور وو داسې د چې چلو ټینس نه داسې پاتسل چې هغه نه چینج کیږي لکه ایکټیو وایس نه پیسې وایس دا نه چینج کیږي پریزنٹ پرفیکټ کنټینیوس ټینس موږ نه کړی تبدیل دا نه تبدیلی دي پاست پرفیکٹ کنټینیوس ټینس موږ نه کړی تبدیل دا نه تبدیلی دي فیوچر کنټینیوس دا نه تبدیلی دي او فیوچر پرفیکٹ کنټینیوس چې دا هو نه تبدیلی دي دا
څلور ټینسونه چې دي دا مثال اکټیو وایس نه پیسې وایس ته نه تبدیلیږي. یو بله خبره دا چې څلور خو ټینسونه د اکټیو وایس نه پیسې وایس ته نه تبدیلیږي. هر چې چېرته یونیورسل ټروت راشي یعنې قدرتي طور باندې دا خبره رښتیا وي نو دا اکټیو وایس نه پیسې وایس ته نه تبدیلیږي. لکه مثال کے طور پر گاڈ از ون، اللہ ایک ہے. گاڈ از ون، خدا ایک ہے، دا یونیورسل ټروت ده. دا هیڅ کله دا خبره درواغ کېدلی نشي. سن ګیوز اس لایټ دا اکټیو وایس نه پیسې وایس ته هیڅ کله تبدیلېدلی نشي ځکه چې دا حقیقي خبره ده. 1 + 1 = 2 داسې نه شي چې 2 + 1 = 1 داسې نه شي ویلی. سبجیکټ ابجیکټ ته وغیره وغیره دا شان دي چې نه کېږي. لہٰذا دا یونیورسل ټروت چې چوره دي دا اکټیو وایس نه پیسې وایس ته نه تبدیلېږي. بل WH کوېسچن که چیرې داسې یو سوال تاسو سره راشي چې هغه له WH نه شروع کېږي او دغه ورته وایي چې دا ته بدل کا تبدیلي کا پیسې وایس ته نو هغه به ته څرنګه تبدیلی نو و به څه شي باندې بدل کړي بای ووم دی ووم باندې به بدل کړي و از میکینګ نایس بای ووم ووم په څه شي باندې کړه بای ووم از خو مو ولګوله هیلپینګ وربو اوس په څه شي موږ لګوو نایسي چې شو دا ابجیکټ ته سبجیکټ کی طرح لای از بینګ لکه آجه از تا کنه از به موږ از بینګ ته بدلو خو دلته اول خو به ابجیکټ چې کوم دا به سبجیکټ کی طرح راو by whom is nice being made making څه جوړ کړی made مو جوړ کړی ولې مو جوړ کړی ځکه چې دا third form of the verb ده. بل هغه ته وګوره who are not playing cricket whom by whom باندې بدل کړی is مو ولې ار په جمع is ولې ولګولی ځکه چې آجه چې اوس دا آجه اوس واحد رالی هلته چې شو کسان ډېر وو آجه اوس واحد رالی by whom رالی که نه is cricket not being played third form of the verb. د نن سبق موږ اکټیو وایس او پیسې وایس چې ته وایي اکټیو وایس پیسې وایس اکټیو وایس نه به پیسې وایس څرنګه تبدیلیږي کم ټینسونه present perfect continuous past perfect continuous future continuous ته future perfect continuous دا چې کوم ټینسونه دي دا له اکټیو وایس نه پیسې وایس ته نه تبدیلیږي. یونیورسل ټروت چې دي دا اکټیو وایس نه پیسې وایس ته نه تبدیلیږي او WH والے چې کوم کوېسچن دي دا به له اکټیو وایس نه پیسې وایس ته څرنګه تبدیلی. لہٰذا دا یې موږ نن سبق و. که چیرې ویډیو تاسو ته پسند راغلی نو لایک کړئ کمنټ وکړئ او نور سره هم شیر کړئ. Thank you for watching.